نن به یو ټاپک ډسکس کوو چې هغه ته ویل کېږي اوجینیسیس. اوجینیسیس چې دی دا فارمیشن آف فیمیل ګیمیټس. اوجینیسیس کوم ځای کېږي؟ نو دا موږ ویلو د فیمیل ریپروډکټیو سیستم موږ ویلو چې په هغه کې ګونیډز دي، پیر آف ګونیډز، هغې ته اوري ویل کېږي. نو دا کېږي په اوري کې. خو اوجینیسیس په اصل کې چې دی نو دا په سټیجز کې کېږي او هغه سټیجز چې دی یو سټیج د اوجینیسیس کمپلیټ کېږي په ایمبریو کې او دویم چې کوم دی هغه پیوبرټي کې پوره کېږي. نو اوس داسې ده چې د ایمبریو کې چې کوم سټیج کېږي نو هغې ته مونږ بیفور برث ویلی شو. بیفور برث په فرست منث یا په 5th ویک کې په پرایمورډیل جرم سیلز چې کوم دي د هغې څه وشي، هغه چې کله ګونیډز ته راشي، ګونیډز مین اوري ته راشي او په اوري کې بیا د هغې پرایمورډیل جرم سیلز څه کېږي، د هغې ډیویژن کېږي. نو اوجینیسیس موږ داسې ویلی شو چې دا یو سیکوینس ایونټس دي یا دا سټیپ بای سټیپ یو پروسس دی چې په هغې کې پرایمورډیل جرم سیلز اوګونیا ته بدل شي او هغې اوګونیا نه بیا هغه میچور اوسایډز ته بدل شي. دې ته ویلی کېږي اوجینیسیس. نو اوجینیسیس پروسس چې دی دا زموږ سره ایرز اخلي، ډیر کلونه اخلي. دې پسې یو ټاپک بیا بل موږ وایو چې د سپرمیټوجینیسیس او د اوجینیسیس ډیفرنشیشن څه دی. او فرست د اوجینیسیس موږ دا وایو چې اوجینیسیس چې دی دا زموږ سره ډیر زیات کلونه اخلي، تقریبا د دې په کمپلیټ کېدو کې 15 یا 16 یا 20 دا ایئر لګي. اوس د کم چې زموږ سره د اوجینیسیس فرست بیفور برث چې کله کېږي نو دا په فیټل لایف هغې ته ویل کېږي او په فیټل لایف کې دا په 5th ویک کې څه چل وشي، د یاک سیک نه پرایمورډیل جرم سیلز راشي. هغه پرایمورډیل جرم سیلز کوم ځای ته راشي؟ ګونیډز ته، اوري ته. په اوري کې د هغې څه وشي؟ مایټاسیس ډیویژن وشي او مایټاسیس ډیویژن چې وشي نو په هغې کې زموږ سره جرم سیلز پیدا شي، هغې ته اوګونیا وایي، سټیم سیلز هغې ته ویل کېږي. دغه اوګونیا سیلز کې بیا څه چل وشي؟ په دغه اوګونیا سیلز کې بیا مایټاسیس ډیویژن وشي. مایټاسیس مین چې په دې کې به کروموسوم نمبر ډیپلایډ وي او د هغې اوګونیا سیلز کې بیا څه وشي؟ د هغې نه پرایمري اوسایډز او د پرایمري اوسایډ نه سیکنډري اوسایډ او سیکنډري اوسایډ چې دی هغه به میچور اوم ته رسي. خو دا داسې په سمپل طریقه باندې نه رسي، په دې کې د هارمون کردار دی او په دې کې چې دی د اوجینیسیس سټیج بای سټیج دا زموږ سره هینګ کېږي. نو دغه اوګونیا سیل د کوم ځای نه راغلل؟ دا د پرایمورډیل جرم سیلز کې مایټاسیس ډیویژن وشو او هغه پرایمورډیل جرم سیلز څه ته بدل شول؟ هغه اوګونیا سیل ته بدل شول. دلته په اوري کې دا مونږ کتی شو پرایمورډیل جرم سیلز. په دې پرایمورډیل جرم سیلز کې چې کله ډیویژن وشو مایټاسیس ډیپلایډ نمبر اف کروموسوم باندې ته راځي نو هغه اوګونیا سیل ته بدل شول. په دغه اوګونیا سیل کې بیا فردر ډیویژن وشو او هغه څه ته بدل شول؟ هغه پرایمري اوسایډز ته، پرایمري پالیکلز ورته ویل کېږي یا پرایمري اوسایډز ورته ویل کېږي. کوم چې اوسایډز زموږ سره دا موجود دي، پرایمري اوسایډز. اوس په دې پرایمري اوسایډز کې چې دی په دې کې به میاسیز شروع شي او کوم میاسیز؟ میاسیز 1. نو چې میاسیز 1 په دې کې شروع شو نو په میاسیز 1 په پروپیز 1 کې به دا سټال شي. سټال مین هینګ به ودرېږي. اوس به د کوم وخته پورې هینګ وي؟ نو دا به د هغه وخته پورې هینګ وي تر څو چې زموږ سره په فیمیل کې پیوبرټي ته نه رسیدلی. مطلب چې د فیټل لایف کې په سیکنډ منث کې د پروپیز 1 کې به میاسیز 1 هینګ ولاړي او دا میاسیز 1 به تر هغه وخته پورې هینګي تر څو پورې چې پیوبرټي ته دا فیمیل رسیدلی نه. مطلب د فیمیل برث به وشي، د برث نه بعد بیا د 14 13 یا 15 ایئر دا سپیس زموږ سره صحیح دا به ګیپ وي. بیا چې کله دا پیوبرټي ته ورسي نو د پیوبرټي کې به دغه میاسیز 1 کمپلیټ شي، میاسیز 2 به شروع شي. چې کله میاسیز 2 شروع شي نو دا به په میټاپیز 2 کې هینګ شي. بیا چې په میټاپیز 2 کې هینګ شي د هغې نه واخلئ بیا دا سیکنډري اوسایډز به اوس کله زموږ سره بیا نو دی چې کله اوولیشن وشي، اوولیشن نو دی به هم لا د میټاپیز 2 به پوره شوی نه. اوس به دا کله پوره کېږي؟ نو دا به بیا فرټیلایزیشن غواړي. فرټیلایزیشن په دوران کې بیا څه چل وشي؟ کله چې سپرم میلاو شي د څه سره؟ د دغې سیکنډري اوسایډ سره نو دی به دنه به څه جوړ شي؟ اووم به جوړ شي. د دا میاسیز 2 میاسیز 1 کمپلیټ شي او میاسیز 2 به اوس کمپلیټ شي. نو دلته کې بیفور برث چې کم سټیج دی نو دا هغه اوګونیا سیل په دې اوګونیا سیلز دا سو دا اوګونیا سیلز چې دي دا 2n سیلز مطلب دا ډیپلایډ سیلز. اوس دا ډیپلایډ سیلز چې دي په دې کې به مایټاسیس وشي. په څه کې؟ په اوګونیا سیل کې. په اوګونیا سیلز کې چې کله مایټاسیس وشو نو د دې نه به څه جوړ شي؟ د دې اوګونیا نه به
اوګونیا سیل نه به پرایمري اوسایډز جوړ شي. په کم ډیویژن باندې؟ په مایټاسیس ډیویژن باندې. دا پرایمري اوسایډز به څه ته اوس بدلیږي؟ دا به بدلیږي سیکنډري اوسایډ ته. خو دا به څه چل کیږي؟ دا په دې میاسیس 1 چې کله په دې کې شروع شو په پرایمري اوسایډ کې به څه شروع شي؟ اوس میاسیس 1. د اوګونیا نه چې کله پرایمري اوسایډ جوړېدل نو په هغې کې مایټاسیس وشو. نو پرایمري اوسایډ جوړ شول. په پرایمري اوسایډ نه چې اوس سیکنډري اوسایډ جوړیږي نو په دې کې به فرست میاټیک ډیویژن وشي. نو فرست میاټیک ډیویژن به پوره کیږي نه. ارسټډ ایٹ پروپیز 1 مطلب دا شو چې د میاسیس 1 چې کوم پروپیز دی دا مختلف پیز دي کنه، پروپیز، اناپیز، ټلوپیز. نو په پروپیز 1 کې به دی ارسټډ شي. ارسټډ مین دی به دغلته کې هینګ ودرېږي، سټال به ودرېږي. تر کم وخته پورې د دې فیمیل به برت وشي. برت د برت نه بعد به دا پیوبرټي ته ورسي. پیوبرټي ته په پیوبرټي په دوران کې به فالیکل سټیمولیټینګ هارمون راشي او هغه به دا پرایمري اوسایډ به اکټیویټ کوي. کم چې زموږ سره ارسټډ ولاړو په پروپیز 1 کې دی به اکټیویټ کی. چې کله دی اکټیویټ شو نو د میاسیس 1 دا به کنټینیو شي او د دې چې کم فیزونه پاتې دي هغه به پوره شي او د دې سره سره به څه پیدا شي؟ د پرایمري اوسایډ چې سیکنډري اوسایډ ته بدلیږي نو یو به ورسره پولر باډي جوړه شي او یو چې دی یو به سیکنډري اوسایډ جوړ شي. اوس دا پولر باډي چې ده نو دا څنګه جوړه شو؟ نو په دې زیاتره د سایټوپلازم حصه چې کوم ده هغه به پس کې هغه په دې سیکنډري اوسایډ کې او دلته چې کوم ده دلته به معمولی لږ وي. خو چونکې میاسیس ډیویژن دی نو په دې وجه باندې زموږ هیپلایډ نو ځکه پولر باډي پکې جوړیږي او دا وروسته بیا ډي جنریټ شي. ډي جنریټ مین چې دا ختم شي. دغه شانتي بیا د سیکنډري اوسایډز چې کله جوړ شو نو سیکنډري اوسایډ د پیوبرټي په دوران کې جوړ شو. مثال په تور باندې دا اولنی اوولیشن دی نو اولنی چې کله اوولیشن کیږي نو دا سیکنډري اوسایډز دی. د اوولیټ شي د اوولیشن نه بعد د فیلیپین ټیوب ته راشي. چې کله د فیلیپین ټیوب ته راشي او سفم راغی، سفم سپرمیټوزوا راغله نو کله چې د دې اوم سره دا جاین شو فرټیلایزیشن وشو نو میاسیس 2 به شو کمپلیټ شي. میاسیس 2 به کمپلیټ شي او میاسیس 2 به کله کمپلیټ کیږي؟ میاسیس 2 به وروسته کمپلیټ کیږي کله چې سپم د دې سره میلاو شي. خو چې کله سیکنډري اوسایډ جوړ شو د پرایمري اوسایډ نه سیکنډري اوسایډ جوړ شو او یو د پولر باډي جوړ شو نو دا سیکنډري اوسایډ به اوس کله کیږي؟ دا به اوولیټ شي. چې کله دا اوولیټ شو نو اوس میاسیس 2 به کله کمپلیټ کیږي؟ میاسیس 2 به کمپلیټ کیږي چې کله سپم د اوه سره میلاو شو. چې کله سپم د اوه سره میلاو شي دا به کوم وخت کې میلاویږي؟ دا به فیلیپین ټیوب کې میلاویږي. نو سیکنډري اوسایډ چې کله زموږ سره جوړ شو نو دی به ارسټ شي په میټاپیز 2 کې. مطلب دا شو چې اولنی چې زموږ سره کم ډیویژن شوی و اوګونیم نه پرایمري سپرمیټوسایټ پرایمري اوسایډ. خو پرایمري اوسایډ چې کوم دی په دې کې به میاسیس 1 کې او میاسیس 1 کې به پروپیز کې دی سټال ولاړو، هینګ ولاړو. بیا به څه چل کېږي؟ پیوبرټي ته به دا ورسي. فیمیل چې پیوبرټي ته کله ورسي په هغه وخت کې فالیکل سټیمولیټینګ هارمون به څه شروع کړي؟ فالیکل سټیمولیټینګ هارمون به خپل افیکټ شروع کړي. په څه باندې؟ په دې پرایمري اوسایډ باندې. نو دا پرایمري اوسایډ چې کوم دی دا به څه ته بدل شي؟ پرایمري اوسایډ چې دی دا به زموږ سره بدلیږي سیکنډري اوسایډ ته. خو دی به څه جوړوي؟ دی به ارسټ کېږي په پروپیز 1 کې. پروپیز 1 کې به دی ارسټ شي. چې کله دی پروپیز 1 کې ارسټ شو نو پیوبرټي په دوران کې فالیکل سټیمولیټینګ هارمون به راشي او دا به بیا اکټیویټ کی. چې دا اکټیویټ شي نو دغه میاسیس 1 به کنټینیو شي. نو میاسیس 1 په بیس کې به زموږ سره سیکنډري اوسایډ جوړ شي، یو پولر باډي جوړ شي. دا سیکنډري اوسایډ چې کوم دی د دې به خپل سیکنډري اوسایډ کا بیا څه کېږي؟ میاسیس 2 به کېږي. نو میاسیس 2 چې کله څنګه شروع شي نو دی به په میټاپیز 2 کې ارسټ شي. په میټاپیز 2 کې به دی ولاړي تر کوم وخت پورې؟ تر هغه وخت پورې تر څو چې فرټیلایزیشن شوی نه. فرټیلایزیشن به اوس کله کېږي؟ نو هغه چې کله سپم راشي بای چانس سپم راغلل او فیلیپین ټیوب ته راورسېدل په دغه ټایم کې به اوس زموږ سره میاسیس 2 کمپلیټ کېږي. سیکنډري اوسایډ چې کله دا زموږ سره جوړ شوی سیکنډري اوسایډ خو دی په میټاپیز 2 په میاسیس 2 کې په میټاپیز سټیج کې دی هینګ ولاړو او په دې دوران کې دا اوولیشن وشو. نو چې اوولیشن کله وشو دا اوه به کوم ځای ته راځي؟ دا امیچور اوه دا به راځي سره د دې فالیکل سیلز جرمینل فالیکل لیرز چې کوم دي دا به راځي چېرته؟ فیلیپین ټیوب ته. په فیلیپین ټیوب کې به د دې سره سفم میلاو شو، فرټیلایزیشن وشو نو دا زموږ سره چې کوم دا ارسټ په میټافیز 2 کې ولاړو دا به کمپلیټ شي او د دې سره به بل پولر باډي هم جوړ شي.
سیکنډ پولر باډي چې ورته وایي. فرست پولر باډي به بیا هم دوو ته بدل شي ځکه چې ډیویژن کوي او دا به بیا ډي جنریټ کېږي، دا بیا ختمیږي. نو دې ته ویل کېږي اوولیشن. نو دلته کې چې کله د اوولیشن وشو او پیلیفین ټیوب ته څه لاړل، ام میچور ولاړه، سپم راغلل، هغه فرټیلایز کړه. نو ارسټډ میټافیز 2 چې کوم هغه به کمپلیټ شي، میاسیس 2 به کنټینیو شي، دا فرټیلایزیشن وشو او اوم به جوړ شي او سیکنډ پولر باډي به ورسره جوړ شي. سیکنډ پولر باډي دلته تاسو کتلی شي چې دا ارسټډ میټافیز 2 دا ولاړو، دا بیا کنټینیو شو میاسیس 2 چې میاسیس 2 به کله کنټینیو کیږي کله چې زم سره دا فرټیلایزیشن وشو. په فرټیلایزیشن په دوران کې به یو اوم فرټیلایز اوم بشي او یو به پولر باډي سیکنډ پولر باډي به جوړ شي. دغه شانتي د فیمیل اوجینیسیس چې دی نو هغه کمپلیټ شي په سټیج بای سټیج باندې. دلته کې مونږ کتلی شو که تاسو وګورئ نو مختلف سټیجونه دي. هغه سټیجونه کم سټیجز چې د برت نه شروع کیږي نو د دې یو سمري بیا مونږ وایو. د برت په دوران کې مین چې کله زموږ سره فیټل لایف دی، په فیټل لایف کې د فیمیل په یوټرس کې چې کم فیټس روان دی د هغې په دریمه په دویمه یا مطلب په فرست منت اینډ کې یا د سیکنډ منت په اولنۍ کې اولنۍ ویک کې څه چل وشي د یاک سیل د یاک سیک سیلز چې کوم دي هغه ګونیټس ته راشي، اووري ته راشي او په هغې کې ډیویژن شروع شي. هغې ته پرایموډیل جمپ سیلز وایي. دغه پرایموډیل جمپ سیلز څه ته بدل شي د مایټاسیس په ذریعه باندې اوګونیم سیل ته بدل شي. په دې اوګونیم کې بیا څه چل وشي مایټاسیس وشي. هغه مایټاسیس چې کله وشي نو په دې کې پرایمري اوسایډس به جوړ شي. په پرایمري اوسایډس کې بیا میاسیس 1 شروع شي خو دا په پروپیز 1 کې سټال هینګ ودرېږي. چې کله دا هینګ ودرېږي تر کم وخته پورې د دې فیمیل به پکې برت وشي، بیا به دا پیوبرټي ته ورسي. چې پیوبرټي ته ورسېده نو فالیکل سټیمولیټینګ هارمون په بیس باندې به بیا څه چل وشي دغه پرایمري اوسایډس به سټیمولیټ شي. چې کله دا سټیمولیټ شو نو میاسیس 1 به پوره شي. چې میاسیس 1 پوره شو سیکنډري اوسایډس به جوړ شي. سیکنډري اوسایډ سره به یو پولر باډي فرست پولر باډي ته وایي، فرست پولر باډي به ورسره جوړ شي. دغه سیکنډري اوسایډس چې کوم دی دا به میاسیس 2 شروع کړي. چې میاسیس 2 کله دا شروع کړي نو دا به زموږ سره په میټافیز 2 کې هینګ ودرېږي تر کوم وخته پورې، تر هغه وخته پورې چې کله فرټیلایزیشن نه شي. چې کله فرټیلایزیشن وشي نو میاسیس 2 به پوره شي. چې میاسیس 2 پوره شو نو دا به یو فرټیلایز اوم او یو سیکنډ پولر باډي به د دې سره جوړ شي. دغه شانتي د اوجینیسیس چې دي د هغې 3 سټیجونه دي او 3 سټیجونه کم کم دي. 3 سټیجونه د هغې دي. یو ته وایي ملټیپلیکیشن. نو ملټیپلیکیشن هغه سټیج دی کم سټیج چې د برت نه په مخکې چې کم سټیج و فیټل لایف کې په سیکنډ منت کې چې کم زموږ سره پرایموډیل جمپ سیلز په هغه اوګونیم سیل ته بدل شو او دا اوګونیم سیلز کې ملټیپلیکیشن وشو. ملټیپلیکیشن مین ډېر ژر سیلونه جوړ شول، دې ته ملټیپلیکیشن وایي. بیا ملټیپلیکیشن نه بعد سیکنډ سټیج چې دی هغې ته گروث پیز ویلی شي. نو گروث پیز څنګه کیږي دا د دې پرایمري اوسایډ نه دا بدلیږي سیکنډري ته، دې ته وایي گروث پیز. او میچوریشن پیز څه ته وایي چې کله دا سیکنډري اوسایډ چې کوم دی دا میچور اوم ته بدل شي نو دې ته څه ویلی کېږي دې ته میچوریشن پیز ویلی کېږي. نو اوس موږ د دې پسې بل کم ټاپک چې به وي نو هغه به وي ډیفرنشیشن بټوین اوجینیسیس اینډ سپرمیټوجینیسیس.